الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دا مونږه په تیر سبق کې زده کړه چې هدایت په دوه قسمه ده، یو ښودنه د چاته یو کار او یو په یو کار هغه خپل مقصد ته رسونه. بیا مې وویل د هدایت 4 مراتب دي، سټپ 1 2 3 4. نو اولنې دغې دا دی مرتبه دا ده چې په زړه کې د سړي مینه پیدا شي هدایت ته، هغې ته موږ ووایو انابت. دویم دا و چې د مینې نه وروسته عملا هغه کار سړی شروع کړي، دې ته وایي توفیق. دریم و چې کم کار ته کوې چې هغه د مرګه پورې داسې جاري وساتلی شي، دې ته وایي استقامت. او څلورم دا چې دا د خیر کار د سړي په دې دماغ او په دې زړه کې او په دې مینه او په دې محبت سره دومره زیات کلک شي چې دا اوس د ده نه جدا کېږي نه، حتی یأتیک الیقین، ساعت یې وخیږي خو د ده نه هغه خپله دغه خبره تېرېږي نه او په هغه په ذهن کې کلکه شوي او حق مطابق عمل کوي. نو په دې وجه اوس چې سړی په کومه مرتبه کې ده نو د هدایت ترجمه به هغه کوي چې اهدنا، یعنې یا الله موږ له څه راکړه، په زړه کې مو مینه پیدا کړه. بیا به دا کوي چې په دویمه مرتبه دا ده چې اهدنا موږ له توفیق د هدایت راکړه. دریم دا دی چې اهدنا یعنې موږ څه کا موږ په دې لار باندې کلک پاتې کړه، او یا اهدنا یعنې زموږ په زړه کې د ایمان سم جفت ولګوه. دا د هدایت 4 مرتبې شو. صراط موږ ووایي صراط لارې ته وایي، مستقیم سیده ته وایي. نو صراط المستقیم وایي سیده لار. نو سیده لار کومې ته وایي؟ نو په دې ورپسې آیت کې د هغې تعریف دی چې سیده لار دې ته وایي صراط الذین، روان که مونږ په لار د هغې کسانو، صراط په لار الذین د هغې کسانو انعمته چې تا انعام کړی و علیهم په هغې باندې، چې تا په کومو خلکو انعام کړی و او هغه په کومه لار روان و، هغه سیده لار ده نو موږ هم پرې روان که. نو څوک دي؟ نو هغه وروسته چې کله موږ صورت النساء وایو غالبا آیت نمبر 64 دی، په هغې کې راځي اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء وحسن اولئک رفیقا. پیغمبران دي، صدیقین رښتیني خلک دي، شهدا په اسلام باندې دار قربانونکي خلک دي. نو الله د انبیا چې په کومه لار روان وو دقه نیغه لار ده موږ پرې روان کړو. دویم الله د صدیقین چې په کومه لار روان وو دقه سیده لار ده په دقه مو روان کړو. او شهدا یله چې د اسلام دپاره قرباني ورکړې ده، ځان یې قربان کړی الله، د هغې په لار مو روان کړو. صراط الذین په لار د هغې کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړی په هغې باندې، نو هغه دقه خلک دی. یاده شو خبره؟ اوس یو د صراط مستقیم نیغه لار دې ته وایي چې د پیغمبرانو لار، د صدیقینو لار، د شهداو لار او د صالحینو لار. خو دا خو چې سیدهوالی یو د سیده لارې نه کله کوږ طرف ته هم لار تلي. سړی جومات ته رواني کله ته کندې طرف ته هم لار تلي، هسې نه په کنده کوز نه شي. نو څه خلک داسې وي چې په کنده کو شوي دي، په نیغه لار نه دي تلي. نو هغه څوک دي؟ هغه دي مغضوب علیهم، هغه خلک چې الله ورته غوسه شوی. سوره العمران کې به هم راشي، سوره النساء کې به هم راشي. هلته الله تعالی فرمایي چې داسې د وجې د دې نه چې دوی شرک کړه او د وجې د دې نه چې پیغمبران یې وجل، د وجې د دې نه چې سود یې کو، د وجې د دې نه چې په خپله به یې ګناه کوله او بل ته به علمې کوئ. نو د دې وجې نه الله تعالی یهودیانو ته سخت غوسه شوی. یو ځل یې پې دا ځمکه داسې راکوهي توری اوچت کو او ویل تاسو منئ که نه بیا دپاره به کوئ که نه؟ نو ویل زموږ د پلار توبه ده بیا به کوو، اوس دا غر رانه کوز کړه. نو الله تعالی روغ غر ده، واذ نتقنا الجبل فوقهم کانه ذله، دا غر هم پې داسې راوچت کو، واده مو ترې واخېسته. بل ټیم کې د موسی علیه السلام سره روان وو، نو موسی علیه السلام ته یې ویل لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرة، موږ ستا د الله په خبرو زړه نه خلاصېږي تر دې چې موږ د الله په خپلو سترګو ووینو. نو فاخذتهم الصاعقه، الله تعالی په هغې باندې تندر را نازل کړه او ایسته په ځای کې عسکر کړه. نو موسی علیه السلام دعا کوي، وایي یا الله وایي ته ما په هغه کار نیسي چې کوم د مونږه دې کمقلانو وکړو. نو اوس خبره داسې ده چې زه بېرته لاړ شم، ما خو راوستي تبلیغ له فرض کړه، ما خو مدرسې له راوستي، ما خو سکول له راوستي، ما خو د الله تعالی د تعلیم د زده کولو دپاره راوستي، د توبې دپاره مې راوستي، واته هم لکړه. نو زه به اوس قوم ته څه یم؟ نو یا الله ته یې بېرته را ژوندي کړو. نو الله والا بېرته را ژوندي کړو. د دې باوجود هغې به څه چل کوو؟
سودونه رشوتونه پیغمبران وجل نیکان خلق وجل نو پدې کې چې کله نو الله تعالی د غي متعلق وي په سوره بقره کې مو بل سوراتونو کې هم درې راځي ضربت عليهم الذله الله ذلیل کړه الله سکړه ذلیل کړه بل دې کې دی وباء بغضب پاغي به ضربت عليهم الذله او باء بغضب بل دې کې راځي چې الله وتغصه شو الله وتغصه شو غصه شو د الله د غصې مستحق شو دا څوک دي دا يهوديان نو بیا ورپسې دا کم خلک چې پنیغه لار نو پای کې کم خلق دی پکې یو پکې يهوديان دي هغه ته الله غوسه شو نو غیر المغضوب دا غیرو په معنی د الا بنوي غیرو به د صفت کې د اخواچی الصراط الذين فلار د هغه کسانو انعمت عليهم چې تا په انعام کړو او غیر المغضوب غوسه نو شوي عليهم اغویتا غضب نو شوي باغی باندې ولا الضالين او دویم خلق هغه دي چې هغه ځان ته عیسایان دي زمون بعد خلک و چې عیسایان د عیسی علی السلام ملګرو ته نه غلطه خبره عیسایان من هغه چاته و چې هغه عیسی علی السلام ته الله زوی وي ٹھیک شو عیسی علی السلام د الله زوی نه دی ځکه چې الله تعالی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد او لا تاخذه سنه ده او الحي القيوم ده لا تاخذه سنه ولا نوم ده نو په دې وجه الله بچشته نه د الله نسب شته نه د الله خاندان شته دی نه نو څنګه دی وی چې عیسی علی السلام د الله زوی دی نو په دې وجه موږ هغه ته مسلمانان نه وایو هغه ته موږ عیسایان وایو ځکه چې هغه عیسی علی السلام تر خدای زوی وي د الله زوی ورته وي نو دا گمراه شوی دي څه شوی دي گمراه شوی دي حق نه پیژندل نو موږ چې دعا کوو موږ شو یا الله روان کومګه پنه غلار پلار د هغه کسانو چې تا انعام کړي پاغي باندې غیر المغضوب غسن د کړي شوی علیهم هغه باندې ولضالین او نه گمراه شوی دي دې سبق کې په دې سورۃ فاتحه په دې ټول سورۃ فاتحه